انصاف ایجوکیشنل سروسز ناوګۍ د عوامو د سہولت دپاره د نادرا ای سروس افتتاح وکړه. د نادرا ای سہولت باقاعده افتتاح د نادرا مندن اسسټنټ ډایرکټر شجاعت علي وکړه. په دې موقع د انصاف ایجوکیشنل سروسز منیجنګ ډایرکټر بهار علي او اسسټنټ منیجر اماد اختر هم موجود وو. میډیا سره د خبرو په وخت د نادرا اسسټنټ ډایرکټر شجاعت علي وویل چې دې سروسز سره به د ناوګۍ او په خصوصي توګه د کوز مندن خلکو ته اساني راشي او هر څه د پاره به د امبېلې نادرا دفتر تلو نه خلاص شي. هغوی وویل چې په نادرا ای سروسز کې به دوی دلته د شناختی کارت ویریفیکیشن کوي او د گاډو د بایومټریک ویریفیکیشن به هم دلته کولی شي. هغوی وایي چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د ګوتو لګولو ویریفیکیشن به هم اوس دوی دلته کولی شي او زنانه به د امبېلې تلو نه خلاص شي. په دې موقع د انصاف ایجوکیشنل سروسز منیجنګ ډایرکټر بهار علي وویل چې موږ دلته هر قسم داخلي جابز اپلای ډاکومېنټس ویریفیکیشن کوو او دې سره پاکستان پوسټ آفیس ډیجیټل فرانچایز سہولیات هم ورکوو. هغوی وایي چې موږ سره د نادرا ای سہولت کمې وو او نن مو د عوامو د سہولت دپاره دا سروس هم سٹارټ کو چې ورسره به خلکو ته اساني راشي او وخت او پیسه به یې بچت شي. مونږه پرانسته وکړه د نادرا ای سروسز او د انصاف ایجوکیشنل سروسز سنټر لاړه چې دې سره د یو بل سروس انټروډیوس شو نادرا ای په باره کې. نو نادرا ای په باره کې زه د خلکو ته لږ اویرنس ورکوم چې دا څه شی دی او څه دپاره استعمالیږي. نو دې کې لومبی پوینټ دا دی چې دا شناختی کارت ویریفیکیشنز په دې کې کېږي. شناختی کارت ویریفیکیشن هغه کیسز کې مونږ ته ریکوایرډ دي چې کله مونږ یو جاب کوو او هغې مونږ دوی چې تاسو خپل ویریفیکیشن وکړئ نو هغې دپاره به تر اوسه پورې ناوګۍ کې څه نو مونږ به تلو امبېلې ته چې هغې ځای نه مونږ ویریفیکیشن کوو د سینیسي. نو هغه اوس دوی دلته کې انټروډیوس کړو چې هغه زمونږ د ناوګۍ خلکو دپاره بلکې چملې دپاره ډېر ښه خبره ده. ورپسې چې کومه خبره ده دي لیکلي چې د ګاډو د بایومټریک ویریفیکیشن او د ګاډو د ټرانسفر ویریفیکیشن مطلب دا آنلاین کېږي چې ګاډي اغستې او هغه ته خرڅی یا د هغې ویریفیکیشن کوي چې آیا دا زما په نوم دی که نه دی نو دا نادرا ای دا ورکړي دا پرووایډ کړي. بل چې کوم دی بی ایس پي بېنظیر انکم سپورټ پروګرام چې کوم دی د زنانو ته پیسې میلاویږي د هغې بایومټریک فنګرز کې اکثر مسلې مونږ ته هلته کې راځي نادرا ته خلک چې زمونږ ګوتې نه لګي. نو فرسټ اف آل تاسو بیا دلته کې راځئ نادرا ای ته دې کې خپل ویریفیکیشن کوئ کو دې ته ووایي چې او ګوتې نه لګي نو تاسو بیا راځئ هغه بیا مونږ لیټر ورکو او هغه پیسې هغې بیا خپل بینک اکاونټ ته ټرانسفر کېږي. نو دا هم یو زموږ د خلکو دپاره ډېره غټه پیدا راووته. بل دی د ټوکن ټیکس پې کېږي د الیکټریسټي بل د بجلی بل پې کېږي پولیو سرټیفیکیټ ویکسینیشن سرټیفیکیټ فاسپورټ فیسو ایکسایز فیسو ای بی آر فیسو او دې سره چې کوم دی تعلیمي د داخلي پې هم کېږي مطلب چې کوم مونږ سره د ایټ لحاظ سره آنلاین فی سبمیشن دی دا ټول دی پرووایډ کړي. نو دا زموږ د ناوګۍ دپاره چملې دپاره ډېر ښه خبره وشوه. بلکې زما د خپل دا ضرورت و چې کله ما خپل ویریفیکیشن کوم نو زه امبېلې ته تلم اوس الحمدلله دې ته دا سروسز رالو او دې باندې زه دې ته مبارکباد ورکوم او الله دې ولا مخې ته ښه مخته ورکړي. ډېره مننه شکریه. الحمدلله انصاف انسټیټیوټ چې کوم دی د کې مختلف قسمه ایجوکیشنل سروسز موږ ورکو چې هغه ایډمیشن آنلاین اپلای میګریشن مختلف قسمه یونیورسيټي او دغه چې کوم ایډمیشن واغه پکې موږ کولو او الحمدلله نن چې کوم دی خلکو د مختلف قسمه تکلیف په خلکو تر رسیدو چې دا چې کوم ویریفیکیشن به کوم آنلاین د لپاره باندې تللو نو بس نن چې کوم دی موږ په دې کې سٹارټ واسطو بایومټریک ویریفیکیشن به کېږي یا چې کوم اسلام آباد چې کوم ګاډي دی دا هغه ټرانسفري بایومټریک کنه نو هغه پکې ان شاء الله دلته کېږي او بی ایس پی پول دې کې مطلب چې کوم خزو ګوتې نه لګي نو دا هغې هم دلته پکې ویریفیکیشن کېږي نو بیا د هغې نه بعد هغې ته پیسې میلاویږي.